الحمدلله رب العالمین. زمونږ د مدرسې نوم د مدرسه دارالقرآن چې باروړی کلي کې واقع ده. د چکدرې سره نږدې یو کلی دی باروړی، د لوی ردیر د کوز دیر کې زموږ مدرسه ده. مدرسه دارالقرآن باروړی چکدره لوی ردیر. زمونږ مدرسه باقاعده بنیاد د دې د 1996 نه ایښودل شوی دی، خو بیا مستقل د کتابونو شعبه د 2013 نه شروع ده. مخکې زموږ سره حفظ و، ناظره وه، ترجمه وه او بنیادي چې کوم کتابونه هغه ویل کېدله. غراض و مقاصد زموږ د مدرسې دا دي چې په دې علاقه کې شرکیاتو، بدعاتو، رسوماتو، خرافاتو د هغې تردید کول مقصد و. د توحید عقیده مخکې په وړاندې باندې بوتللو او د شرکیاتو د بدعاتو خاتمه زموږ مقصد و. کال کې زموږ د ټولو مدارسو نه زموږ منفرد انتظام دی. دلته سحر مانځه نه مخکې موږ طلبه راښو، ناظرې والا، ترجمې والا، حفظ والا، اولا والا، دغه شان دي ثانیې والا، ثالثې والا، رابعې والا د اذان نه مخکې پاسي او د اذانه پورې دوی خپل ذکر و اذکار کوي، تلاوت کوي. مانځه پسې متصل د مولانا وحید الرحمن نعماني صاحب درس حدیثي، د هغې نه بعد بیا مستقل د کتابونو شعبه هم شروع شي. لکه زموږ اولی پیریډ مانځه پسې پاو ساعت بعد شروع کېږي او دا زموږ سلسله د کتابونو والا تقریبا په دې ورځو کې زموږ 12 بجو ته رسېدله. بیا لږه وقفه د مانځه پورې، مانځه نه بعد بیا ډوډۍ ده، ډوډۍ پسې بیا متصل تکرار دی تر مازدیګر مانځه پورې. مازدیګر مانځه د نیمه ګنټه مخکې زموږ اجتماعي تلاوت د قرآن کریم د ټولو طلبه کرامو، بیا مونځ چې وشي بیا پسې وقفه. ماښام بیا د استادانو په نګرانۍ کې مطالعه کېږي. ماسخوتن تر دې په دې ورځو کې تر 10 بجو پورې به زموږ اجتماعي مطالعه وه د استادانو په نګرانۍ کې. دغه ترتیب زموږ سلسله روانه وه او دغه شان زموږ سره په کال کې دوره تفسیر هم کېږي. مشر مولوي صاحب مولانا ګل باچا وفایي صاحب زموږ د مدرسې مهتمم دی، هغه هم دوره تفسیر کوي. مولانا وحید الرحمن نعماني صاحب دلته نږدې دوره تفسیر کوي. دا نور استادان چې په خپل جوماتونو کې دوره تفسیر پړاوي. دې سره په کال کې زموږ د وحدت د امتحان نه وروسته چې کومه میاشت ده د امتحان سره، په دې کې زموږ د طلباو دپاره د 2 میاشتې د دورې اهتمام کېږي، دورة الفنون په نوم باندې. کوم چې بیا اولا والی او غټو درسونو کې شرکت د هغوی لږ مشکلي، په درسونو باندې پوه کېدل د هغوی ګرانې، نو هغوی بیا زموږ سره دلته کې د 25 رمضانه پورې دغه کتابونه بیا ووایي. دې دپاره چې که کوم کمی دې شوی یا کتابونه نه وي پوره کړی شوي نو هغه کمی پوره کړي، ورسره په دوره تفسیر کې هم شرکت کوي. زموږ ارادې دا دي چې زموږ مدرسه الله وله مزید ترقي ورکړي او مزید کامیاب شي. زموږ سره ځای شته خو تعمیر زموږ سره لږ کم دی، چې لږ تعمیر وکړی شي. لکه مستقل د طلباو دپاره کلاس رومونه جوړ کړی شي، د طلباو دپاره رهایشي کمرې جوړې کړی شي. دغه شانتې د مدرسې مضبوطه چاردیوالي وکړی شي. مدرسه زموږ غیر محفوظ ده چې مدرسه زموږ په مخ په وړاندې باندې روانه کړی شي. دا شان که زموږ سره درجې هم زیاتې کړی شي، ځکه دا موږ 100 کال دی، دغه 100 درجې ویل کېږي چې موږ چې وسایل راشي نو موږ مخکې درجې زیاتې کړو. خامسه ده، سادسه ده، وړه دوره ده، دوره ده. دغه شانتې تجوید دی زموږ سره. تجوید موږ ابتدا نه ده کړې، شروع نه ده کړې، نو د دې درجو شد ضرورت دی. زموږ سره طلبه د اخراجاتو په وجه باندې موږ لږ کم کړو. تېر کال زموږ سره 327 طلبه کرام داخل وو، سږ کال زموږ سره 218 کسان د اخره پورې موجود وو. دې کې حفظ والو، ناظرې والو او کتابونو والا ټول، او زموږ سره استادان چې دی نو 12 استادان وو. تعاون د عوامو نه چې کوم دغه کېږي نو صدقات دي، خیرات دي او د دې علاقې والا تعاون دی. د آس پاس کوم نږدې خلک دی، د نږدې کلو والا د ټولو نه، د علاقې والا نه، دیر والا نه، ملکنډ والا نه، ملکنډ ډیویژن والا ټول نه د تعاون درخواست دی چې زموږ سره بھرپور تعاون وکړي چې زموږ دا مدرسه چې څنګه په سبقي اعتبار سره کامیابه ده، مخ په وړاندې روانه ده، مخ په ترقۍ ده، نو دغه شانتې چې د تعمیري په لحاظ سره چې زموږ سره سهولیات مکمل شي او درجې مخکې وړاندې باندې بوځو.